بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د دې ځای نه مخکې چې د الله تعالی لپاره کوم صفات ذکر کېدل، نو صفات سلبیه هغه موږ ليس بعارض ولا جسم. الله تعالی عارض نه دی، الله تعالی جسم نه دی، الله تعالی په یو ځای کې مکان د الله پاک د پاره نه دی ثابتو، ولا یجري علیه فی زمان زمانه ولا نه ده ثابته. دا څومره صفات چې وکنه دا د الله تعالی د پاره صفات سلبیه ذکر کېدل. وز د دې ځای نه د الله پاک د پاره صفات ثبوتیه ذکر کړي. وله صفات، وله صفات مطلب دا دی چې الله تعالی لپاره صفات ثبوتیه دي. هغه په سبب اول سر دی، اول سر وله صفات کې لاول دا خبره ده چې له دا جار مجرور دي او جار مجرور ظرف دي، او کله چې جار مجرور ظرف مقدم شي نو دا د تخصیص لپاره راځي. نو مطلب دا دی وله صفات چې خاص د دی الله پاک لپاره مخصوص صفات دي. یعنی څنګه صفات چې د بندګانو لپاره دي دغه سره الله پاک لپاره نه دي. صرف په نوم کې یو شان دي، نو د الله تعالی صفات د دې نه خاص دي. لکه ګور د بنده لپاره علم دی او د الله تعالی لپاره علم دی، خو د بنده د علم حدثي دی، حدوثي دی، نوې دی، او د الله تعالی د علم او د الله تعالی د صفات دا ازلی دي، ازلی. لکه پوه شو به معنی ها بل دا دی چې عقلا او شرعا دا خبر ثابت ده چې دا الله تعالی لپاره صفات شته. لکه الله تعالی عالم دی، قادر دی، خبیر دی، بصیر دی، سمیع دی. او د عرف نه دا خبره هم معلومه ده چې هر یو داسې معنی باندې دلالت کوي چې هغه د واجب په مفهوم باندې معتبر دي. بعض به کوي کنه چې دا ټول الفاظ ټول صفات دا ټول الفاظ مترادفه دي. خدا خبره غلطه ده، الفاظ مترادفه نه دي. هغه پوه شوي الفاظ مترادفه یعنی دا وی چې دا صفات چې څومره هم دي دا د الله تعالی سره مترادف دي، نو نه مترادف نه دي. دا چې کنه دا د واجب په مفهوم باندې زائد دي. دا څومره صفات چې دي دا د واجب په مفهوم باندې سړي زائد دي، زائد. لکه دا ټول څه د الله تعالی لپاره صفات ثابت دي. وره وله صفات، وګوره ورته وله صفات او د دې خاص ذریعہ الله پاک لپاره ثابت دي صفات. ولی لما ثبت من انه تعالی دغه چې دا خبره ثابت شوی ده چې الله تعالی عالم دی، قادر قدرت والا ذات دی، حی ژوندی ذات دی، الى غیر ذلك. او نور صفات هم دي، نور صفات الله تعالی چې سمیع دی، بصیر دی، خبیر دی، دا ټول صفات الله تعالی ورسو با راشي. و صفات الله تعالی لپاره ثابت دي. ومعلوم او دا خبره معلومه ده ان كل من ذلك جهر يدلنا يدل على معنى ظاهر چې دا دلالت په معنا زائد باندې على مفهوم الواجب ومفهوم واجب باندې، وليس الكل الفاظا مترادفا او دا ټول دي دا الفاظ مترادف دي. لکه بعض کسان به کوي چې دا الله تعالی لپاره دا کوم صفات دي یعنی دا کوم چې نه فهميږي، لکه د علم او د قدرت نه چې کوم څه فهميږي هغه یو څه دی. نو وې دې کې ترادف لازم دی. نو موږ دا خبره غلطه ده چې ترادف چې دا بده کې نشته لري، ځکه دا څومره څونه چې دا ثابت کیږي نه دی دا مفهوم دا زائد معنی ده په واجب باندې. وان صدق المشتق دا دلایل ذکر کړي الله تعالی په صفات باندې. شګورا وې دا خبره معلومه ده کنه چې کم یو اسم دا مشتق وي، کم یو څه وي مشتق وي، نو دا په خپل د ماخذ اشتقاق د ثابتېدو تقاضا کوي. د ماخذ اشتقاق د ثابتېدو تقاضا کوي. لکه ضارب دا چاته ویلېږي کوم چې رزب صفت وي. واښو به معنی سامع عاکس ته ویلېږي کوم چې د سمع طاقت وي. لکه واښو به معنی معتزله وایي کنه چې دا اسم مشتق دې نه ثابت دي الله تعالی لپاره، او ماخذ اشتقاق ولا نشته، ماخذ اشتقاق ولا نشته. لکه دا خبره غلطه ده. هغه عالم دی او علم ولا نشته.
او سامع ده او د سمع ول نشته ده خدا خبره بداهتن سره باطل لګوي خو چې مثال لکه ته لګا دا تور ده خو تورواله پکې نشته ده نو چې تور ده نه تورواله پکې نشته تور څنګه شو په دې باندې پوه شئ او بل چې ثبوت د نصوص قطعیه دا په دې خبره باندې دلالت کوي ان الله بكل شيء عليم ان الله بما تعملون بصير ان الله سميع عليم دا ټول جنین دا په دې باندې دلالت کوي وان صدق المشتق على الشيء او بل چې صادق کېدل د مشتق په یو څه باندې یقتضي تقاضا کوي ثبوت ماخذ الاشتقاق له د ماخذ اشتقاق ثبوت داغه لپاره لکه پوه شو بنه باندې یعنی هر هغه اسم چې مشتق وي دا تقاضا کوي چې ماخذ اشتقاق په داغه لپاره ثابت وي لکه ضارب یا اسم مشتق ده نو دا تقاضا کوي چې دا ضرب داغه لپاره ثابت ده فيثبت له فتثبت له فالثابتي لري الله پاک د بارک صفات د علم او قدرت او آیات و غیر ذلك ځکه الله پاک د عالم ویل کیږي کنه الله پاک د قدیر ویل کیږي کنه الله پاک د حی ویل کیږي کنه او دا شان د سمیع ورته ویل کیږي بصیر ورته ویل کیږي نو چې دا اسماء مشتقله الله پاک د لپاره ثابت دي نو لري هغه ماخذ اشتقاق هم د الله پاک د لپاره ثابت دي لا کما یسم المعتزله اکثر معتزله هغه دا خبره کوي اکثر معتزله دا ګمان کوي نه دا چې هغه ګمان کوي معتزله چې انه عالم لا علم له وقادر لا قدرة له الى غير ذلك چې الله تعالی عالم دی قدرت علم ورته نشته قادر دی قدرت ورته نشته ولی فانه محال ظاهر ذکر دا محال دي او وی کنه چې دا صفات د الله تعالی لپاره ځکه نه ثابتو چې دا صفات یې نه دا لکه دا ورستو روان دي پرې ولی څه نزاع وکي چې لکه دا صفات دا چې دا لکه ټول عارضی دي او حادث دي او الله تعالی لپاره بیا حادث صفات پر دي موږ د دستنه تعلق درې چې دا الله پای کې تعلق درې حدوث او ثابت دي نور الله تعالی لپاره علم شته وقادر لا قدر فانه معال ظاهر ودا محل ظاهر خبره ده بمنزله قولنا اسود لا اسود له لکه موږ وای دا تور ده تورواله پکې نشته ده چې تور ده تورواله پکې خامخای ابيض لا ابيض له چې دا سپین نه سپینواله پکې خامخای نو دغه سی وای څنګه چې دا خبره باطله ده چې دا تور ده تورواله پکې نشته ده نو دغه چې دا خبره باطله ده چې عالم دی علم پکې نشته او قادر دی قدرت پکې نشته ده او دویم دلیل وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته او بل دا چې نصوص دا دلالت کوي په دې خبره باندې الله تعالی په الله تعالی پر د علم او د قدرت په ثابتولو باندې نه لګي ان الله عليم قدير ودل صدور الافعال المتقنه او بل دلالت کوي دا صادر دل محکم افعاله على وجود علمه سرد وجود علمه وقدرته لا على مجرد تسميته نه لا چې سم نوم ورکړل چې د عالم او د قادر لکه په دې خبره باندې پوه شوي په دې خبره باندې پوه شوي تاسو نو ګوره موږ دا خبره وکړه دې پورې چې الله تعالی لپاره صفات ثابت دي الله تعالی لپاره صفات ثابت دي لکه جار مجرور چې مقدم کړل نو مطلب دا دی چې الله تعالی لپاره مخصوص صفات ثابت دي یعنی څنګه چې د مخلوق لپاره صفات دي نو د مخلوق د صفات او د الله تعالی د صفات دا ځوانه په نوم کې خو یو شان دي په نوم کې خو یو شان دي لیکن په ځوانه کې فرق دی ځکه د الله تعالی دا څومره صفات دا ثبوتی دي همیشه دي او همیشه وي او د مخلوق د صفات دا عارضی دي او دا حدوثی دي نو یې به ول سره تعلق نشته ده واښو به دي باندې او بل دا چې لکه دا صفات الله تعالی لپاره ثابت دي د الله تعالی د ذات د جدا دي علاوه دي زائد معنی ده الله چې دا ماخذ اشتقاق کم اسمونه چې مشتق وي نو پای کې دا ماخذ اشتقاق او ثبوت باندې دلالت کوي او الله تعالی لپاره دا صفات د اسمونه دا په مشتقات سره ذکر دي لکه عالم قدیر بصیر سمیع بصیر نو دې لپاره دا ماخذ اشتقاق دا ثابت وي معتزله وایي چې دا نمونه خوشته او دا ماخذ اشتقاق ول نه ثابت لکه عالم دی او علم ولا نشته ده قادر دی قدرت ول ځان لپاره په دلیل کې دغه خبره کوي چې لکه دا صفات دې دا عارض دي موږ دا الله تعالی لپاره عارض نه دي الله تعالی لپاره ثابت دي پوښي او بل دا چې دغه د نصوص په خبره باندې دلالت کوي چې الله تعالی لپاره دغه صفات دا ثابت دي وليس النزاع د دې ځای مصنف رحمت الله علیه یو خبره کوي چې بعض حضرات دا غلط فهمي شوی دا چې زمونږه یعنی د اشاعره او د معتزله ما به نزاع داسې شری ما به نزاع شری نو بعضی کسانو
دا خبره کړې ده چې ما به نزاع هغه علم او قدرت ته کوم چې کیفیت او ملکات دي حالانکه دا خبره ده سینه ده یعنی بعض وایي چې بعض کسان ته دا دغه شوی ده دا غلط فهمي شوی ده چې زمونږ نه معتزله سره کم دغه یعنی موږ د الله تعالی لپاره کوم علم ثابتو نو دا علم یو خدا معنی ده چې لکه علم دا یو کیفیت نفسانی دی چې علم کیفیت شو نو دا د عرض شو او عرض شنه نو دا دغه حادثي کنه عرض اسوي حادث وي پوه شئ نو بعض کسان وایي کنه چې زمونږه بدغه علم کې زمونږه دا غوسر اختلاف ته دا معتزله سره اختلاف ته چې موږ د الله تعالی لپاره دغه علم ثابتو او هغه د الله تعالی لپاره دغه علم منفي کوي نو دا خبره غلطه ده دا خبره سره ولې غلطه ده ځکه چې موږ هم د الله تعالی لپاره دغه صفات دي نه دا کوو د ځان لپاره په دلیل کې دغه خبره پېښ کړي چې ګوره کله الله پاک لپاره علم ثابت شي کنه نو علم د الله تعالی دا لکه چې ثابت شو او دا یقیني شو همې ازلی شو دا بدلیږي را بدلیږي نه حال لري چې اوس ګورل کې څه پدې ده کې نه سمجو الله پاک د بری باندې علم دی کوس بار ته لاړم جو الله پاک د بری باندې ما په بار کېدو باندې علم دی یا یو ځس الله پاک پر سماري ثابت کړه دوست تاسو سبق و متو سبق اوري وخت کته سندري شروع کوم تاسو سندري و اوري کله تاسو تلاوت شروع کوم تلاوت په اوري نه بدی کې دا بدلی راځي او بګم څه کې چې بدلی راځي هغه حادث وي او د الله تعالی لپاره حادث شي خو ته نشي د کوله ثابتوله او کته ولا دغه ثابته نو بیا پکې دغه راځي تعدد د وجبه راځي لکه پوه شو به معنی نو ولا جواب ورکو چې لکه تعدد د وجباو چې نه راځي تعدد د قدماو نه راځي ذات الله پاک یو دی او د الله پاک لپاره د صفات چې بدلیږي را بدلیږي بیا غا تعلق بدلیږي لکه د الله تعالی لپاره علم خو حاصل دی او دا علم کزید نه نه دی جو نزل په دنه کېدو علم دی که زید بهر دی جو زید په بهر کېدو علم دی سم د الله پاک لپاره ثابت ده که یو څه اورم که یو څه په اعتبار سره کده بل څه په اعتبار سره نو په اعتبار تعلق سره پای کې بدلواله راځي نو د الله تعالی لپاره هغه دغه چیرې دا ثبوتی دي او کته چې تعدد د قدماو راځي نو تعدد د قدماو نه راځي تعدد د قدماو باندې چې کله ذات متعدد وي لکه ذات یو ده او صفات یې سړي ډېر دي لکه څنګه چې د یو بنده لپاره ډېر څه صفات کې دي چې لکه موږ ویډیو چې یو سړی به یو وخت باندې هم ډرایور هم عالم هم حافظ هم قاری هم استاد دا څه کې دي شي نو دا شان دی الله تعالی لپاره هم د ټول صفات ثابت دي شي ذات یو ده او صفات ول ډېر دي شي وګورئ وليس النزاع في العلم والقدرة أو نشتدر نزاع في علم وقدرة التي هو من جملة الكيفيات والملكات شاغل كيفيات والملكات يويسرة ها نو إذا بدي كده دغه نشته اختلاف نشته لما صرح به مشايخنا چې استسرات کړ په دې سره د مشايخو من ان الله تعالی حي چې الله تعالی ژوند دی ذاته ولو حیات ازلیه او د الله تعالی لپاره حیات ازلی ثابت ده ليس بعارض انه عارض ده ولا مستحيل البقاء او نه دا چې دغه بقا محال لکه پوښوي والله تعالى عالم او الله تعالى علم له وله علم ازلي شامل او الله تعالى لپاره علم ازلی ثابت شامل له ليس بعرض جنا عرض ده ولا مستحيل البقاء او نه لا چې بقاء راغی محل ولا ضروري او نه ضروري ده ولا مکتسب نه چانه مکتسب ده وغدا في سائر صفات دغه بټول صفات کې بل النزاع بلکې نزاع زمونږ د معتزله په څه کې ده في انه كما ان للعالم منا علما لکه څنګه چې زموږ د بار دی عالم علم حاصل له هو عرض جاء عرض ده قائم ده بده سره زائد عليه زائد پر من حادث ده فهل لصانع العالم علم وايات سالين باردس علم شته چا علمي صفات ازلي قائم ده بده سره زائد ده وكذا جميع صفات دغه ټول صفات فانكرته الفلاسفه والمعتزله نو الفلاسفه او معتزله انکار کړه وسعمو او ګمان کړه ان صفات او عین ذاته چې دا صفات الله تعالی د ذات عین دي یعنی صفات او ذات یو شی دی عین دی نو موږ نه دا الفاظ مترادفه نه دي بلکې دا جدا جدا دي بمعنى ان ذاته معنی دا چې دا الله تعالی د ذات يسمى باعتبار التعلق بالمعلومات عالمه چې په اعتبار د دې چې تعلق د معلوماتو سره شي نو الله پاک ته عالم وي او په اعتبار د دې سره چې دې تعلق د مقدوراتو سره شي نو الله تعالی ته قادر وي فلا يلزم تكثر في ذات نو لازم نه تکثر په ذات کې لکه پوښوي ولا تعدد في القدماء والواجبات او تعدد نه په قدماء او واجباتو کې لہذا الله پاک د پردا صفات نشته
لکه پوه شوي لکه پوه شو به معنی د و چې دا صفات الله تعالی لپاره عین دی عین زائد نه دی په باندې او کدا ته الله پاک لپاره ذات دای کې نو بیا په تعدد قدما ورځي واجبات ورځي نو ول جواب سره د دې جواب کوي والجواب جواب دا والجواب او جواب دا اما سبقا چې مقدر شوی من ان المستحيل تعدد ذات القواعد قديمه چې مهما حال خدای چې زوات قدیمه دا متعدد شي هو غیر لازم غیر لازم دي ويلزمكم لازم كي تاسماني كون العلم مثلا لك كيد العلم مثلا قدرة وحياة وعالما وحيا وقادرا وصانعا للعالم ومعبودا للخلق وكون الواجب او دغير كيد الواجب غير قائم بذلك الى غير ذلك من المحالات لا بغير المحالات بلتي لك پوښوي وإذا شاعرو د طرف د معتزله او فلسفه د کتاب دي چې صفات بار تعالی ته عین ذات ویلو کډیره خرابې او محالات لازميږي کډیره خرابې ته د لپاره کې دغه چې هغه صفات ته عین ویل بیا جایز چې بیا په کار نه چي تری الله پاک ته الله پاک دې ذات قدرت وې حیات ورته وې الله دې چلانه ویلېږي هغه پوښتنه به معنی ازلیه د مکه سره ده چې ولو صفات ازلیه د الله پاک لپاره صفات سری ازلی دي ازلی مطلب سره چې دا همیشه نه دی او همیشه به دا رد په کرامیه باندې کرامیه و چې الله تعالی د پر صفات ثابت دي او هغه عارض دي حادث دي لکه پوښتنه به باندې ها كما لا كما يزعم الكرامية من أنه له صفات جاوجة لا لا صفات لكنها حادثة لكنها حادثة ولي لاستحاد قيام الحوادث بذواته إيه أو كنا چې الله تعالی ذات چې دا قدیم دی الله تعالی ذات ازلی دی او کله الله تعالی صفات دي کنه دا هم دغه شي ازلی شي نو دا پای پوره بیان نه کیږي نه قائمي پوره پوښښ به معنی نو موږ ته جواب ورکو چې دا الله تعالی دلیل هغه ځان د پردا بیان چې علم تحقق بغیر د معلوماتو نه شي کېږي د علم تحقق بغیر د معلوماتو نه شي کېږي او په معلوماتو کې تبدیلی راځي او مقدوراتو د قادر اطلاق او مقدور نه بغیر نشي کېږي او په مقدوراتو کې تبدیلی راځي نو دا تبدیلی په اعتبار د تعلق سره راځي تبدیلی په اعتبار د تعلق سره راځي لکه پوښښ به باندې لکه پوښښ د صفاتو د تعلقات نه د تعلقات حدیث دي او د صفاتو د تعلقات دا مستلزم نه دي چې را د صفات الله تعالی به هم حادث وي پوښښ به باندې نو صفات الله تعالی دا ازلی دي ازلی دا دغه نه دي حادث نه دي لکه څنګه چې کرامیه وي او دغه معتزله په شان دي چې دا صفات الله تعالی عین نه دي بلکې د الله تعالی نه د الله تعالی ذات نه زائد دي پوه شو به باندې وړو